بسم الله الرحمن الرحیم. په سټیج ناستو مشرانو، دلته راغلو مشرانو کشرانو، تاسو ټولو ډیره مهرباني چې تاسو خپل قیمتي وخت وښکو دلته رالی. خاص طور باندې زه به سلیمان شاه بهی د هغوی شکریه ادا کوم، د هغوی د خاندان او د ملګرو او د هغې ملګرو چې کوم نن موږ سره شمولیت کوي، د هغوی ډیره مهرباني، ډیره شکریه. زه اکثر یو خبره کوم چې دا کوم ملګري دې وخت کې په پی ټی آی کې شمولیت کوي، دا خلک واقعي یو قسم جهاد کوي. ځکه که تاسو وګورئ نو په دې ملک کې دې وخت کې چې کوم سرکاري ادارې دي، کوم خلکو سره چې دې وخت کې زور دی، قانون دی، هغه ټول چې دی د پی ټی آی خلاف دي. د هغې باوجود چې کوم یو ملګری چې دی هغه پی ټی آی کې شمولیت کوي، دغې ته نه ګوري چې یاره دا خلک دې وخت کې په سختۍ کې دي. دې وخت کې به د دوی کار روزګار هغه شانتي نه چې څنګه دوی په حکومت کې هغه شانتي دوی کار کولی شو. دوی ته دغې وخت کې د هغې خلکو هم یعنی اسانتیا و هغې طرف ته تلو لپاره چې کوم خلکو په دې وخت کې په اختیار دی، هغوی د کار اختیار هغوی سره دی، خو دوی هغه خلک یې خوښ نه کړل بلکې پی ټی آی یې خوښه کړه. نو دا واقعیتا جهاد یې وکړو. او زه دې ټولو خلکو ته سلام پیش کوم چې په دې سخت وخت کې موږ له لاس راکړو، او انشاءالله تعالی زه او فضل خان به دا خبره همیشه یاد ساتو چې کوم ملګرو موږ له په دې سختۍ کې لاس راکړو. دا دغه کله کېدم نو ما واز به همداسې درځي، دا ما ته ملګرو دې وخت کې الیکشن دی، ټول خلک به راځي، تاسو ته به خپلې خبرې به تاسو ته مخامخ کړي. زموږ په هېڅ چا اعتراض نشته. هر سړي ته حق حاصل دی چې هغه خپل چې د هغه د پارټۍ کوم منشور وي هغه تاسو ته مخامخ کېږي، او بیا مخکې ستاسو حق دی چې کوم خلک تاسو خوښوئ چې د دې قوم مشري وله ورکوئ، خپله مشري وله ورکوئ، دا ستاسو اختیار دی. او دا به تاسو له دا اختیار چې دی دا به په دې 8 تاریخ کې د ووټ په شکل کې دا اختیار به تاسو استعمالوئ. زه به تاسو سره صرف 2-3 خبرې کوم. فضل خان هم خبرې کوي، دې لپس بیا یو پروګرام بل هم دی، نو ځکه زه خپل تقریر به لږ مختصر کړم. تاسو دا وګورئ ملګرو چې په دې ملک کې کوم خلکو حکومتونه کړي دي، د هغوی کردار وګورئ او د هغوی د دې ملک دپاره د دې عوامو لپاره د خدماتو هغه دغه کې لږه موازنه وکړئ. اول خدا زه به اول د عمران خان خبره وکړم چې هغه بې حیثیت یو پاکستان شهري چې کله هغه سره نه یو قسم حکومتي عهده وه نه بل څه داسې حکومت کې وس چلېده، بس زما او ستاسو په شانتې یو عام شهري و. په هغې وخت کې هغه د دې ملک د دې خلکو هغه درد د هغه پړه کې و، او د هغې لپاره هغه دونه کوشش وکړو چې خپل بار ملک کې څه مو هغه یې خرڅ کړل، هغه یې خپل دې ملک ته راوړل او دې ملک له د یو کینسر اسپتال په شکل کې یو تحفه ورکړه. که هغه غوښتل هغې وخت کې نو هغه دا جایدادونه ځان له جوړولی شو، ځان له شوګر میل جوړولی شو، ځان له پیپر میل جوړولی شو، ځان له د ګي کارخانې جوړولی شو، د غوړو کارخانې، خو هغه دا کار ونه کړ. هغه به ما د خپل مور هغه درد لیدلی، تکلیف لیدلی، او بیا چې په هغې هغه کومه خرچه کېږي ما هغه لیدلی ده. نو هغه خپل مور هغه درد او تکلیف هغه هر څه چې و هغه خو تېر شو، خو هغه دا عزم وکړو چې یار کم از کم زه دې ځای کې په دې ملک کې که داسې څوک نور د دې مرض بیمارانی چې په هغوی خلکو دا تکلیف تېر نه شي. خاص طور باندې که هغه خلک چې کم کمزوري دي او هغوی وس نشته چې هغې لپاره علاج دپاره پیسې دغه کړي، نو هغې لپاره هغه یو کینسر اسپتال جوړ کړو چې هغې کې مفت علاج کېږي. او بیا چې بله الله پاک موقع ورکړه د حکومت شکل کې هغه ته موقع میلاو شوه، نو تاسو وګورئ د پاکستان 75-76 سال تاریخ کې صرف یو واحد د پی ټی آی داسې حکومت راغلی چې هغې د ستاسو د صحت لپاره د ستاسو جیب کې 10 لکه روپۍ اچولي. دلته ملګري یو خبره وکړه، ډېر په روانګۍ کې خبره وکړه، د چا به هغې ته دونه توجه نه وه چې خلکو به دلته منډې والې دغې صحت کارت د څه نوم دی بېنظیر کارت دپاره،
هغه به دې کې به داسې خلک به ډېر وو چې چا به حق نه کېده هغه به هغوی به ځان له کنې دې ملک کې په هغې باندې انکوایرۍ شوي دي 17 ګریډ افسرانو هغه پیسې ځان له اوښکي دي دلته که حکومت داسې څه منصوبه جوړه کړې ده هغه یې د خپل جیب دپاره جوړه کړې خو عمران خان داسې یو طریقې سره هغه 10 لکه روپۍ تاسو لپاره منظور کړې چې هغه به تاسو هلې استعمالوئ چې خدای مکه خدای مکه که چا داسې هسپتال ته غټ علاج دپاره ضرورت راشي او بدقسمتي دا دی څنګه چې ما تاسو ته وویل دلته 75-76 ساله حکومتونو کې یو حکومت دا کار وکړو چې تاسو له دا صحت کارت درکړو د دې له مخکې چې کوم خلکو حکومتونه کړو هغوی دغه طرف ته سوچ نه وتلی او هغې له پس چې را 15-14 میاشتې مخکې خلکو بیا حکومت وکړو نو تاسو له هغه صحت کارت هم واپس واخیست ډېر د شرم او ډېر د افسوس خبره ده هغوی وایي چې دا په خزانې باندې بوج دی زه هغوی له تپوس کوم په خزانې خو تاسو بوج یې دا تنخواګانې چې تاسو اخلی د مولانا زوی چې دی هغه به د 10 ګاډو په قافلې کې ګرځېدو د پلرحمان زوی به 10 ګاډو په قافلې کې ګرځېدو نو مرګورو دغه خلکو دې قوم سره څه ښېګڼې کار نه یې کړی څه داسې د صحت په دغه کې د تعلیم په دغه کې زمونږ هسپتالو چې کله زمونږ حکومت دلته دا هسپتال چارسرې DHO هسپتال چې داسې طریقې سره روانو چې دغلته دوی هم میلاوې ده دغلته ډاکټر هم هر وخت اویلیبل و دغلته به هغه مخکې په شانتې ریفر ټو پېښور کیسونه هم ډېر کم تاسو لاړ شئ نن یې حال وګورئ چې نن په کوم حال دی نه پکې دوی شته نه پکې ډاکټر له تپوس شته مرګورو ځان له داسې کسان خوښ کې داسې کسان ځان له مشران کې چې هغه د ستاسو خیرخواهي د ستاسو د خیر کارونه کوي عمران خان دا سوچو چې یاره زه د دې ملک دا تعلیمي نظام یو کړم دا نه چې انګلیش میډیم بیل او سرکاري میډیم بیل او د مدرسې تعلیم بیل هغه ټولو ته یو شانتې موقع ملاول پکار دي ټولو خلکو ته چې یو شانتې موقع یي چې یاره که دوی سبا له په ژوند کې مخکې ځي نو چې یو شانتې موقع ورته ملاوي دا نه چې د غریب سړي لپاره بل شانتې تعلیمي او د مالدار سړي لپاره بل شانتې تعلیمي دغه شانتې په دې ملک کې همیشه لپاره داسې قانون زه په خپله MPA 2000 د دې دغه له مخکې پاتې شویم چې زما په لاس باندې به و چې یاره چې چا له نوکري ورکوله د استادۍ او دغه شیزونه هغې کې به داسې موشو چې ډېر خلک به داسې نه د هغوی به حق نه کېده او زمین د طرفه به هغوی ته هغه نوکري میلو شو خو عمران خان وایي چې زه دا نه ګورم چې دا زما د پارټۍ دی او که نه دی زما د پارټۍ چې یار دا ما سره ملګری دی او که نه دی ملګری خو یو داسې نظام یې وله جوړ کړو NTS په شکل کې چې حقدار ته حق میلو شي او زه ورته په قسم دا خبره کوم چې کله دې له مخکې زه 2013 کې MPA وم نو ما سره یو ملګری و د ANP هغه ما ته زما د زوی لپاره شفارس کول د شارام خان هغه وخت کې منشټر و هغه له موږ لاړو هغه ته ما وایي چې یار دا هلک برتي کول غواړي او دا سبق یې ویلی دی اخوا دېخوا چې څه دغه شفارس څه طریقې هغه هم ورسره وکړه هغه ما ته دا په میرټ کېږي او دغه نو بس موږ هم ترې رالو هغه ما ته چې چا دپاره زه شفارس دپاره تللو ما دغه پلار ما ته وایي چې بس جي دا تاسو هم دوکه کړی موږ هم دوکه کړو بس ما ته زما خو دغه وس ما ورته ووایي اوس نور د هغې اختیار دی زه د هغې زیات خبره نه شم کولی په ایمان درته یم چې 2 میاشتې پس ما پسې اومق کاکا راغی وایي زما زوی اومق ځای کې برتي شو هغه ټسټ یې ورکړو هغه برتي شو ګنې هغه د NP سړی و دلته همیشه خلکو دا چل کړی چې یار زما د پارټۍ کس نی ما سره منډه تړله نی والې زه هغه نه نوکر کوم خو عمران خان دغه سوچ ونه کړو هغه وایي که دا ملک ترقي کوي نو هغه به په هغې خلکو ترقي کوي چې کم خلکو سره تعلیم دی چې کم خلک حقدار دي هغه دغه سوچ نه یې کړی چې یاره یو زه په یو د کار په ځای کې یو بیکاره سړی کېږو دا سوچ نه یې کړی نو مرګورو یو خلک یو مشر چې دی ستاسو لپاره دغه سوچ کوي نو پکار دا چې خامخا موږ هغه سره ملګرتیا وکړو او نن سبا چې کوم دا حالات دي ما تاسو ته زر ځای کې دا خبره کوم که زه په عمران خان شروع شوم نو زه به په ګنټو شروع شوم او هغه خبرې به ختمې نه شي
خو بس اخره کې به درته یو دوه خبرې دا کومه که هغه نن په دې وخت کې په جیل کې پروت دی نو هغه زموږ د حق دپاره پروت دی د هغې جګړې لپاره هلته تللی هغه باندې کوششونه کېږي چې ته موږ سره ډیل وکړه ته هغه انارو واخله خو هغه ورته وایي چې ما ته مرګ قبول دی خو زه غلامي او د خلکو هغه حق باندې سودا نشم کولی دا نه چې صرف هغه هلته جیل کې پروت دی هغه سره زیاتي کېږي 200 له زیات کیسونه پې جوړ دغه د کور د زنانو بېعزتي کېږي دغه د خویندو بېعزتي کېږي په هغوی باندې د دروغو کیسونه جوړېږي هر دویمې او درېیمې ورځې عدالتونو ته راغواړي دغه خپله بیبي راغواړي دغه هغه خویندې راغواړي دغه هغه خوریڼې ټول جیلونو کې اچولي دي دا تش ټول زموږ دپاره هغه کوي زما او ستاسو لپاره هغه دغه کوي په دې جیل کې دا تکلیفونه برداشت کوي نو انشاءالله تعالی زه خپله خبره کوم چې زما دا پاتې ژوند چې دی دا صرف د عمران خان دپاره دی زه ممبر کېږم او که نه ممبر کېږم زما ووټ چې دی زما منډه چې ده زما چې څه وس دی هغه به انشاءالله تعالی عمران خان دغه لپاره او تاسو هم دغه تمه ساتم چې تاسو به هغې خلکو سره ملګري کېږئ چې کوم د ستاسو د حق دپاره منډې تړلې زه اخره کې بیا ستاسو ټولو مشرانو کشرانو ډېر شکریه ادا کوم خاص طور باندې د سلیمان شاه بی او د کم ملګري چې موږ سره نن شمولیت کوي زه د هغوی دا احسان به انشاءالله تعالی ټول جن یاد ساتم الله یې تاسو ټول خوشحاله او آباد ساتي